أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. میاشت ربیع الاول ختلی دا ډیره مبارکه میاشته ځکه دې میاشت کې ډیر غټ غټ کارونه د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه لوی برکت چې د میاشت کې الله دنیا ته رالیږلی دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډیره برکتی او نورم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشت تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی، نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت په بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما وروڼو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی د دې نه بهتر نسب بل نشته دی، لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی الله د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب یې کړل. په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل. قریش خو ډېر لوی قوم دی او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی، زما په شانتې ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیہ السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور، د پلار پلار د پلار مور، د مور پلار د مور مور، زه ورپسې بره تر د آدم علیہ السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه راتېره شوې. خدای پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتلی، د پیغمبر بیبیان خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دي. د بعضې پیغمبر بیبیانې د پیغمبرانو دشمنان هم تېرې شوي دي، لکه د لوط علیه السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دي. نو د نبی علیہ السلام نسب بهترین نسب دی. زه به هغه لرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی. دا په قریشو کې یو قبیله د بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیہ السلام د نیکه پلارو، د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و عمر. دا هاشم ورته ولې وایي؟ دی ډېر زیات سخي
او ډیر قابل او بهادر انسانو. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سری دوه عربی کې وی د ماته ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې. دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به وته وي. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له دوه کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا درې کسه به پکې ډوډۍ خوري. ابا غټې غټې پینې وي او کاسې به وي، په هغې به لس کسان، شل کسان، بلکې داسې کاسې به وي چې سلو کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیہ السلام په واقع کې الله فرمایي کنه چې پیریانو باغله کار کو، نو هغه به سیزونه جوړول، نو هغه کې راځي يعملون له ما یشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. د سلیمان علیہ السلام د پاره به پیریانو سره جوړول، يعملون له ما یشاء چې د بس خوا کار به پکاو، من محارب غټ غټ بلډینګونه به په جوړول، قلاګانې و تماثيل او ډانچې به په جوړول. هغه زمانہ کې دا تصویرونه جوړول جایزو. تماثيل لکه اوسم باز خلک په کورونو کې دا ډانچې مانچې ساتي ډول نه پاره او حرام دي، ګناه ده. هغه زمانہ کې جایزو. او وجفان کل جواب، او داسې کاسې به ولا جوړول لکه د حوض عمره، د حوضونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت په سلګونو خلک کینی او ډوډۍ خوري. او کته دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې، نو دا به د دې خوراک به پسې کې پخېږي. نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسيات، غټ غټ دیګونه بو چې د زینب چا خوځول نشو. راسيات پځې پراته باز دیګي د زین خلکو خوځینو اړوړي کې وی وینځي، او باز دیګ دای چې د زین د خوځېدو نه، لکه دا غاڼه کړې شو مثلا، دا چې د خوروا ډک کې ډوډۍ پکې واچي څومره کسان به مړېږي، یا اترش و چې دا ګوړه پکې راړی، یا زمونږ په دې وطن کې چې دا روجي پخې شي، نو دې بټیارانو سره یو غټ تالی، نو په هغې کې هغه پینه وته وایي، نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځوي، نو بیا ترې غوری ډکوي. نو داسې غټې غټې کاسې به وي. خلکو کره سخیان خلکو، زمونږ د وطن په شان شومپړاق خلک نو. اوس خو چې میلمه څوک وویني نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه وردننه شي، او چې میلمه ورته وروړوي ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی، نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی. یا خو اعلانه شي، اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدی هم نه شي، داسې سرغوړلې شی راوتی دی. نو هغه سخیان خلکو، نو هاشم ډېر زیات سخي و. نو چې قات راغې په عربو کې، نو د غټې پینې جوړې کړې اوښانې حلال کړل، او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولې او ډوډۍ پکې چوري کړه، او خلکو ته ویې راشئ دا ډوډۍ خورئ. نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي. دا زمونږ چوري نه ګورئ، دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی، او ګوړه پکې واچوي او ډوډۍ چوري کې، او زبس دا د خور لور حق دی. ځمکه کې ولاق نه ورکوي او نه په کور کې ورکوي، او په چورۍ دا چوري نه، دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده. نو ډوډۍ وړه کړه، هاشم یو شی راکوټې کوونکی او ماتونکی ته وایي. نو خپل نوم یې عمرو، نو د هاشم په نوم باندې مشهور شو. نو خلق ته خوشاله. سخی خلق، السخی قریب من الله و قریب من الناس. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی سخی وي، وی دې خدای ته نږدې دی او خلکو ته نږدې دی، خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ته نفرت نه کوي، هر سړی ورته خوشاله مجلس ته. ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه. دومره سخي سړی و، د ده رسخه اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه. نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې، نو ده به دې ټولو اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکوله. او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل، نو په عرفات کې به یې ځان له دیګونه باندې کړي و، نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله. او په مینا کې چې به حاجیان کله دیرو، نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. او د بار نه چې به څوک مسافر رالل، نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله. داسې عجیبه سړی او ډېر خشته ښکلی انسانو او نوجوانو.
تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک ته ډېر زیات هوښیار او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی، نو هغه د پسې استازی راولېږه، وی ته خو ډېر قابل سړی، ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد. دې دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې، ځای په ځای به ډاکوانو او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نشو رسېدی. چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به په حمله وکړه، خو به پیاده سفر وي او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه، په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه. نو د سفارتي نظام جوړ کړ. لومبي د سفارت نظام دا سفیران چې ورته وایي دا د هاشم جوړ کړ. کم عمره کې ګورې عمر یې دومره کم دی، زه درته وایم دی چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی. اندازه ولګوئ چې دغه وخت به څونه عمر یا د 18 یا د 18 یا د 20 لګبګ عمر به. نو سفارتي نظام یې جوړ کړ. یو دا چې زمونږ نورو علاقو سره یو رابطه سفیران یې باقاعده مقرر کړل، ستا به د روم د بادشاه سره رابطه که هغوی سره زمونږ سره جنجال جوړېږي نو ته به هغه جنجال ختمې، ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر یې مقرر کړ، ستا به د حبشې د بادشاه سره رابطه. دا سفارتي نظام یې جوړ کړ. او بل کسان یې مقرر کړل، خپل حدودات یې معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل او چا سره په خپله ملاقاتونه وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي، که دغه حد کې قافله لوټ کړه نو دغه علاقې خلک به ذمهواري. د فلانکې علاقې پورې زمونږ د مکې د خلکو حد دی، که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو موږ به ذمهوارو. د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه، مثلا فلانکې د فلانکي ملک سره شوه. هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي، څوکۍ دې کوي، او که قافله چا لوټ کړه نو ذمهوار به هغه خلک نو قافلې محفوظ شوې. هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو او جاسوسان به خورون او ډاکوانه مو یریدل چې کوم قافله لوټ کو نو چې کم ځای لوټ کړی دی نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو، نو دا خو نشو اخیستی. نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته، نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه، وی ستا بهادري ما ته راورسېدله، ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد او ستا د سخان هم زه خبر شوم او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کې او خلک دې ټول ښه وی. نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ، اقه لور درته په نکاح کوم، دا پیغام زما قبول که. داسې به څوک وکړي. د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي، سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و. نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام را لېږي. حضرت هاشم هغه پیغام رد کړ، وی نه زه د عربو نه بار خزانه کوم، ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیتو، نو زما بچی به بیا عجم بشي، عجمیان بشي، نو زه به ښځه په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي، او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپل قومي بچي پاتې شي او د بار نسب زما په اولاد کې خلط نشي. چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبی علیه السلام مبارک د پیغمبره هغه چمک او دمک و. تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلک و عالمان او کاهنان، نو هغوی به د ده تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشانې او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي. دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دي او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغې، نو هغوی به د ده تندې ښکول او لاسونه به یې ښکولول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله، وی دا ډېر مبارک انسان دی، د ده تندي نه چمک ځي، د نبوت چمک تی ځي، نو هغه آخر زمانې پیغمبر به د اولاد کې پیدا کېږي. نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې.
او لاسونه تندی به ولا خپلول. نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې وت شام ته او داسې نظام یې جوړ که قرآن شریف کې من لا صفت کوي. داسې نظام یې جوړ که چې په اوړي کې به یمن ته په جمی کې به یمن ته یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به د شام ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته وی چې امن و امان راغلی و د علاقې حدودات مقرر کړي او خلکو خپل علاقه په خپل حفاظت کې اغشتې وه. نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. چې تاسو باندې خدای داسې پرځونه درکړې ده چې د اوړي سفر یې درته آسان کړی دی. دا د نبی علیه السلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت او د جمی سفر یې درته آسان کړی دی او د یاره یې دله ختمه کړې ده، امن یې درکړی دی او ډوډۍ یې درکړې ده. نو چې دومره احسان الله وکړو نو د دغې بیت الله د رب عبادتو کې بندګیو کې د یو رب شرک وسره مه کوئ. نو دی یو سفر کې لار د شام په سفر. نو چې په شام په سفر لار او واپس راته مدینه منوره په علاقه راتیر شو. نو د مدینې دی خو به قافلې وي یو ځای به دمه کوله څو ورځې بلکې میاشت به یو ځای کې تېروله. نو مدینې منورې بازار کې ګرځېده نو په یو جینۍ نظر ولګېد. جینۍ ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه، ښکلې وه. نو ده دې ورته ودرېد. نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله. نو دې ورنږدې شو، غوږ یې وله کېښود. د هغه جینۍ خبرې واورېدې. نو چې خبرې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار دی. نو دی خو په خپله هوښیار انسانو. نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واغشته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده. نو فوراً خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور یې معلوم کې او اندازه ولګوئ که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره د نکاح کول غواړم. پلته یې پرېوته. حالانکه په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغاماتو چې د مونږ تاله لور په نکاح درکو. ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکي نو خلک بیا او مالدار می د دنیا او خان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي او چې خشتمي نو ښکلې و خیارو قابلو مالدارو او څه ورته ویلې کېږي سخیو. نو د مکې خلکو پیغامات ورکول خو د وې نه صبر وکړې زه به وروسته واده کوم. هغه جینۍ خوښه شوه د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر سلما بنت عمر او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو النجار ورته وایي. دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري د عربو یو قیمتي خاندان. نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې نو هغې سره یې واده وکړو. او چې څنګه یې واده وکړ د واده یو څو میاشتې تېرې شوې نو دا هاشم غریب هلته وفات شو، مړ شو. غریب د 15 کالو په عمر کې مړ شو او یو بچی پیدا شوی و. دا هغه بچی چې څنګه د هغه ښځې سلمانه بچی پیدا شو نو په سر کې سپین ویښتو نو نوم د ولا نو خلق وته شیبه نوم کېښه او دم ولا شیبه نوم خوښ کړ. شیبه هغه چاته وي چې ویښتې سپینې په سر کې سپین ویښتو پیدا شي نو شیبه نوم یې ولا کېښه. دا د خپل نوم سو عمر او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وي په هغه نوم مشهور شو په دې لقب. او دا چې کوم بچی پیدا شو نو هغه یې شیبه نوم کېښوده. چې شیبه نوم یې ولا کېښوده نو دې غریب مړ شو او په مدینه منوره کې دفن شو. نو قافله راله مکې ته. نو چې مکې ته څنګه قافله راله نو را د قوم ته الوي چې دغه ته هغه هاشم خو وفات شو. ولې بس ناجوړه شو هلته ښځه مو کړه او بچی هم پیدا شو او بیا ناجوړه شو مړ شو هلته هم دفن کړ. نو د ده ورورو د هغه نوم متولب هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات کوم.
چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده. هسې نه دی قافلې والا چې ته وجلې نه په لاره. نو دی لاړ مدینې منورې ته دا مطلب نه دی هاشم دارو. نو چې هلته لاړ او هلته معلومات واغېستل نو خبره ټیک وه. خلکو ورته وی چې بلکل بیمار شو او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه، د بیمارۍ علاج او خدمت یې ولا وکړو، خو بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو او موږ دلته خښ کړی د قبر یې ورته وښو. وی څوک دی؟ وی دغه ماشوم بچی دی. ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شو که عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شو. او دقه یو ماشوم بچی دی او رده نوم شیبه دی. نو د عربو دستور بداو چې ښځې به خاون مړ شو نو بل خاون به یې کو، او بچی به د ښځې نه کېده، بچی به د پلار د قوم کېده. نو دی مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نومو هغه ځان سره په اوښ باندې کېناو او مکې مکرمې ته یې راوست. چې مکې ته رالل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې، د دم خیرنې وې د دې مطلب. او دا شیبه چې دا کم رواره د هاشم بچی د هغه هم جامې خیرنې وې، دوړې پې یې لوتې وې. نو دی نه چا تپوس کوي دا ماشوم د سره څوک دی؟ نو دی پې شرمېده که زه ویم چې دا مې رواره دی. وی بچې ښه داسې خیرن خچن او داسې څښا جامې، ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې. نو د خولې نه دا وختل، وی دا زما مرۍ دی، مرۍ مې اغوښتې دی. عبدالمطلب، مطلب د ده نوم و، د هاشم درور. نو رواره یې دا کېده، وی دا زما غلام دی. عبد غلام ته وی، مرئی ته وی، دا ما مرئی دی. نو خلق وی عبدالمطلب. وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مرئی راوستی دی عبدالمطلب. نو نوم د شیبه ختم شو، نوم کې خپل شیبه دی خو په هغه نوم یې څوک نه پیژني. لکه د هاشم نوم عمر دی، خلک ورته هاشم وی، د ده نوم شیبه و، هغه نوم یې بس خلکو کې رک شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو چې کور ته دننه که نو ویې لمبه پاکې که خشتی که او خشته ښکلې جامې ورته واچولې او بار یې راوویسته. وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی، غلام څوک داسې ساتي؟ وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی. ما هسې وی چې دا مې غلام دی. خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل، نو په عبدالمطلب باندې مشهور شو. نو د هاشم د بچي نوم عبدالمطلب شو. د نبی علیہ السلام چې کوم خپل نیکه دی دا عبدالمطلب لویده دلم خدای کمالات ورکړ. داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کم کار وا به کاو، د حاجانو خدمت، د بار نه چې مسافر مکې ته رالل د هغې خدمت او صحابه کول، دیم ډېر سخي او بلا سامان ورته خانداني پاتې و، اوښان او ګډه چیلې او د غټ تاجر مو پیسه هم ورسره ډېره وه. نو لګیا دی حقه د پلار سیسټم چلی، خو هغسې خو نشي کولی، خو هغې ته ورنږدې دی. نو جناب اوس د باندې خدای احسان کوي، چونکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی، نو د هغه نه مخکې خدای بعضې نښې ښکاره کوي. دا د حضور پاک برکت دی. لکه رونو زرت یو مثال در کوم، نور کې راخیږي د هغې نه مخکې دا پلوشې خورې شي که نه شي؟ دا د سبا رڼا خو دروازې د دې نور پلوشه ده. نور یوه نیمه ګنټه پس راخیږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي. یو ګنټه 20 منټه، یو ګنټه 15 منټه، یوه نیمه ګنټه یا 15 پاوه مخکې دلته کې یو لویه شغله ښکاره شي، فجر کاذب ورته وایي. دا د سبا مقدمه ده، د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان. نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي، فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي. دام د انور مقدمه ده، د انور نه مخکې راځي. نو ورو ورو رڼا خورېږي، لا انور نشته او فضا ورو ورو رڼا کېږي، نو آخره کې انور راوخېږي. دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیم رڼا چې دنیا ته الله را لېږله، نو د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجودونه، یوه نښه او بله نښه. اسمان کې به ستوري چاودل، پړقا پړوقي به وټوله شپه، یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې بتلې دې ستورو نه. دا یوه نښه وه. دویمه نښه یې دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه.
خلق را غون شوی یو ځل په مکه کې میټینګ وکړ، یاره وی دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي د دې سد باب پکار. بعض خلق وی یاره ډاکې زیاتې شوي دا ډاکې ختمول پکار دی. نو داسې قسمه حالات جوړېدل رو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې. نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب دنیا ته راتلو والا دی. کاهنانو اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا دی. نو دا نښې خدای ښکاره کول. زما ورونو بیت الله چې کله جوړېده تاسو ته ما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو. نو جرهم قبیله راغلی وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی. نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې. نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو. نو دا د اسماعیل علیه السلام چې څومره اولاد و دې د مکې نه وشړل، جرهم قابضین شو او د اسماعیل علیه السلام اولاد یې وشړل. نو دې جرهم به ظلم کو، زیاتې به کو، ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل، د هغې عزت خو د خلکو په اړه کې و. نو دوی به په خلکو څیزونه هم ګران خرڅول او زیاتی به هم ورسره کول. نو د بار عرب پې تنګ شو. نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو. نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو. نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ. وی چې دی خو په مونږ حمله کوي، خو دلته به دا اوبو ته بندي کو، دی به بیا سس کی. نو چې کم پکې په جرهم کې لوی کافر و عمرو ابن حارث، نو هغه دا کوی مکمل بند کړ. او د بیت الله کې چې کم خلکو نظرونه راوړي او صدقې یې راوړې وې، سره زر، سپین زر او هغې کې هیرې او جواهرات، دا به خلکو راوړل د بیت الله ته. نو هغه ټول یې راواغېشتل او د زمزم په کوی کې واچول او زمزم یې بالکل اوار که بند یې کو، داسې بند کو چې نامونشان یې ولا ختم کو، د خاورې ډک کو. دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام د انوسي اولاد راشي، نو دوی به دلته څه موده تېره کړي، زمزم خو دې مونږ بند کو، نو اوبه خو دلته شته نو بیا به ځي، نو مونږ به بیا راشو دا خپل کوي به بیا کولو. لکه دې وطن نه چې هندوان تلل، نو که ستاسو خیر ډېر هندوانو خپل مالونه ځان سره وتښتول او چا دلته کې ښخ کړل او لاړل. دقه چلې و که زمزم یې بند کړ او لاړ. بهر کیف بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل او نور کویانې ځان له چته پیدا کړي، اوبه به د ډنډونو د بارانونو سکلې لکه په دې تیره او په دې علاقو کې چې کمي صفا اوبه ورته نه وې. نو دی عبدالمطلب نه الله دا کار اغشتل. نو دی د شپې ودو نو خوب یې ولید. نو په خوب کې ورته د الله را طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم کوی وکنوه. نو چې را پاسېد، خدایا دا زمزم کوی کم ځای دی، زه کم ځای وکنم. ورته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوی دی، تاریخي ورته معلومه و، ځای نه دی معلوم چې کم ځای دی. نو په سبا شپې بیا خوب ولید، وی د زمزم دا کوی وکنوه. چې را پاسېد بیا قوم سره سلا وکړه، وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وایي چې زمزم کوی وکنوه، او زمزم خو مشهوره چینه و، مشهور کوی دی نه خو ځای روکتې پته ورته نه لګي، دا کم ځای وکنه. خلق ویسے گډ وډ خوب دی لیدل. نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید. نو بیا ورته د الله را طرف نه حکم کېږي چې دا کوي د فرشتې په ذریعه چې دا کوي دی وکنوه. نو دی ورته په خوب کې وایي چې زه کم ځای وکنوم، ما ته ځای وښایه. نو دوه بوتان یې ورته یاد کړل، ویلي دوه بوتانو په منځ کې یو ځای دی، او وایي چې کم ځای قارغه مخوکه سبا ښکته کړي نو دقه ځای دی. نو دی زر راغی او یو زوی و حارس هغه ځان سره راوست. ای بچی راشه اندازه لګوه چې قارغه به کم دی ټونګه وی. نو د هغې دواړو بوتانو په منځ کې قارغه ټونګه وواله، او قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والوت. به دې زر لاړل هغه ځای کې نښه واچوله. دی عبدالمطلب او دې زوی حارس کودی شروع کړه. د مکې خلکو مخالفت وکړه، وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریکې ځای دی او ته څنګه دلته کودی کې، او مونږ ته جومات خرابې، دا خو زمونږ د مانځه او د عبادت ځای دی. دوی ګوره ما ته خوب کې 3 ځله ویلې شوي دي، وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته. ده به خاورې راوښکې او خلکو به واپس خاورې اچولې. اخره کې راغی او د بیت الله غلاف ته ورته رغاړه، د بیت الله دې ګټو ته ورته رغاړه،
او د خدای په دربار کې سوال وکړي خدای ما خو ستا خوب لیدلی دی او تا راته راځی خولی زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی او دا خلق ما ته تاوان رسی نو خدای چې ما ته څوکم د عبادت په دې لار کې تاوان رسی نو خدای تی په مرضونو اخته کړي دا خوب ولید هغه دعا خلق واورېده او اعلان یې وکړ ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوکم دا رواني ما ته کوي نو خدای به په مرض او بیماری راولي نو بیا خلق منی شو نو دی او زوی دی خو مدد وسره چا نه کو نو دی او زوی دی حارس لګیا دی کودای کوي نو چې یو فوټ دو کودای اعلان دی وکړه نو پکې دا بیت الله شریف هغه خزانه راووته پیسې پکې راووته سرم پکې راووته سپینم پکې راووته او داغه زمانه چې کم جواهرات کانیو ام پکې راووته هغه به د پیسو روپې نه وي د کاغذونو ډبلې روپې به وي چې نورې کودای کوله نور سیدونم پکې راووته بس خوشاله شو چې خلقو قتل خلقم پوه شو چې واقعي هغه زمزم خدا ټیک دی دې سړي سره خاصه مونږ ظلم کو بیا وته خلق مونږ د سره مدد کوي نو ته ما سره مدد نه کوي ما سپری دی نو چې لګ لاندې وی او روباسی ما نو 300 فوټه کې لاندې وبدي هغه ترخی وبدي نو چې 100 فوټه نور او کنو نو خشتخ کولې وب پکې راوځي نو چې لګي نورم کنو نو چې نورم جوشوا او چې بیو چته کړې وسکلې نو هغه خوږی اعلی مزیدار زمزم وب نو دا زمزم د کوي د کمستلو توفیق پروردگار د رسول الله مبارک نکل عبدالمطلب لور دا لوی کار خیر خدای بدنه واغسته یعنی پاره به کې خونوت د دنیا خلک مالدارانم پکې دینه د علاوه او خيارانم پکې او د قومیت خاوندانم پکې لیکن دا کار رب العالمین د حضور پاک د خاندان ناغسته نو د زمزم کوي او کنه خرمزیدار او خشتا نو صفا او بروته نو د خلق فضل کې د عقیدت پیدا الک واقعي دا خوڑے پاک خاندان دے هاشم سونا خسر پاکو او دی بیا څنګه پاک انسان دے او مبارک انسان دے اور نن خو چې چاله څوک ډوړې ورکې نو اسی سره مینه چې کم سړی چاله څه شی ورکې د خلکو سره مینه نو د بم دا چل کاو حاجان له به ډوړې ورکول مسافر له به ډوړې ورکول او به ولا را پیدا کړ او بخو نن سوالې نعمت ته لوی نعمت دوبونه بل کم دی لوی سیز دی او په چینی سبکه دا د غرونو زمونږ د وطن خلک د ډنډونو بس کې باران چوشو هغه په یو جوړ کې راجمع شوي یو لوی هاوس کې نو هغې کې سپین متیازې کې او خرم پکې کوي او مجبوري ده دا سمسوکې پکې وي دا چینجي پکې وي او بیا په منګو کې ته اوبه اچوي او هغه اوبو باندې کپړه چولي چې چینجي پکې لاندې نه وي د غریبانانو دغه د سکو بل انتظام نه دقه د مکې د خلکو د اوبو انتظام نو خشتخ کل مزیدار زمزم اوبه او د زمزم اوبه څونه برکتي او قیمتي اوبه دي دا ردي د برکت نه خدای را پیدا کړي نو باس قبضم پې د دیو لګې ده د حضور پاک د خاندان د عبدالمطلب وی اوبه زمونږ دي خرڅو به نه مفتو کیس کې خو انتظام به زمونږ وي برقه به ولا زاخلم رسې به ولا زاخلم د روغکو بندوبست په زمونږ وي تاسو به ګوتې نه ورونه گیر چا پیره تی سبیلونه جوړ کړل او د اولاد بلګیو د عبدالمطلب او اوبه به رستلې او هغه به په سبیلونو کې اچول او خلکو به کورون ته مونږ په خله به مسکلې نو دې سره د خلکو په نظر کې نور عزت زیات شي خدای ولا سوال کړو خدای ته ای پروردگار مال ګڼ زامن راکې نو د مختلفو خزونه خزي ګڼې وي لس زامن ولا خدای پاک ورکړ یو زوی دقه او دغه حارس بل زوی حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ دے بل زوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے او بل زوی د نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبداللہ دے بل زوی ابو لہب بل زوی ابو طالب دے او سنور گن زامنو لس بچیے پورش دی او منخ تکڑے و اللہ وی کمال دے لس زامن راکل لس نو یو با پاکستا پنو ملالو دا غا زمانه کې یو رواجون اوس هم نه
علالوم. نو چې لسم زوی پیدا شو نو د شپې خوب ولید. خوب کې وتا څوک حکم کوي چې نظر دی پورا کا، نظر پورا کا، او فی به نظر پورا کا. نو دی خو پوه شو خو چې سار پاسې دی وګړی لال کو خیرات وکړو. په دویمه شپه بیا خوب ولید به نظر دی پورا کا منښتا. نو چې پاسې نو غوی لال کړه او هغه خیرات کو پټولو خلق یې غوخه وخړه. نو په دریمه شپه بیا خوب ولید چې نظر دی پورا کا، نو یو خیرا واستغه لال کو په خلق یې وخړه. نو په څلورمه شپه بیا خوب ولید چې نظر دی پورا کا. نو خلق ته و چې څوکم دې سره څوکم. نو تاسو منښت کړي وي ما دا کړي و چې زب په خپل بچو کې اول عالم چې لس خدای راکی. نو په خوانو نخلاصي غز بدا چل کې وی کم یو پکې لال کم لس واړه بچی ځان تکینو. فیصله پدې شو قرآن دازي به پکيو. نو چې قرآن دازي پکې وکړه نو قره د نبی علیہ السلام د محترم والد عبد الله پسر روخه. نو د خوین دی وی هغه چې جوړ کړی وی نه دی بنالاله ځکه دی د قیاو کسو نور بدود یو مورو دی د مور نه یو کسو دی بنالاله. نو عبد الله ډیر بهادر خوین ته نه بچي دا خو د ما د پاره ډیر لوی عزت ته چې د خدای په نوم زالال شم زغاړه بسته. عبد الله ډیر خشته خپل تر دې هدف پورې بعض علما لیکي دومره خشته خپل چې 200 جنکه په مکه مکرمه کې پدمه نه وي. یو وې زبو سر نکاح کوم بل وې زبو سر نکاح کوم بل وې زبو سر نکاح کوم 200 جنکه په شیطان وي. دومره خوبصورت او خشته خپل چې خدای د پیغمبر علی السلام د پلارواله د پاره منتخب کړي نو خپل به ولینی خشته او مزیدار. نو د مکی خلقم چې جوړ کړو هجوم یې جوړ کو وینه د الک بنالاله خپل انسان سره او چې شریف انساني نو د خلکو مینه او محبت می د مکی د خلکو سره به انتها مینه. نو د مشوره او چې ز سوکم نو یو خيار سره مغیره نمو اگر هغه او دی عبدالمطلب ته وی وزارت یو چلخه وی دا سوکا چې په دې مکه کې یو کاهن ده د پخوانو کتابونو عالم ده هغه سره مشوره وکړه. نو دی لا عبدالمطلب هغه سره مشوره وکړه. نو هغه ته تاسو کو وی تاسو کې دیت څومره د چې څوک په خطا سړی مړ کی او دا غي دیت ورکي وی لسو خان. وی دا سوکا چې ته یو چلو کا لسو خان راواله. نو په دې زوی دی او په هغه باندې قرآن دازي واچوه. نو که قرآن دازي په لسو خان راو خطنا بالال کې اګه په زوی دی راو خطا نو نور سره لسیاته وا دا چل کوا. نو اخره کې به مسله حل شي. دوی دا خو آسان خبره مالدار خوريرو لسو خان راوستل دنیا تماشې لاله ټول خلق تماشې ته ولاړ. نو لسو خان یو خاصم لول او د عبد الله بل ځای کې نو او قرآن دازي په وښتا. نو د عبد الله پسر راو خطا او خو بچ. نو بیا او خان شل کړل. نو بیا قرآن دازي وښتا بیا د عبد الله پسر راو خطا. نو بیا او خان دیر شکل. نو بیا قرآن دازي وښتا بیا د عبد الله پسر راو خطا. نو لسلسه زیاتو خان سلو تو رسول سلو خان دی دنیا تماشې ته د مکی خلق او د باندو راغلي دی ولاړ دي چې سبا کېږي. یو خوا سلو خان بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبد الله. نو چې په دې سلو خانو کې په دې قرآن دازي او خطا او والا نو په خان ورو خطا. نو خلق شور جوړ کو او د خوشاله نه ډیرو خلکو پکې او جلل د خوشاله نه او ډیره زیاته خوشالي شو چې شکر دی عبد الله بچ. هغه سلو خان د ټوله لال کړ او سلو علو خان د مکی په خلکو او د باندو په خلکو خپل تاسو اندازه ولګي چې سلو خان بسوله جوړيږي. نن سبا خلک په واده کې چې زوګ دومره خیالالي کې نو ټوله دنیا صفات کوي او چې سلو خان لاله کې دا غي د مسوم رسیدونه جوړيږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو حضرت معاویه رضی الله عنه رضی حدیث راوی دی. نو یو باندې سی راغی. نو باندې سیان خو به د آدابونو پوره خبر نو حضور پاک له आवाज ورکا وی ابن الذبیحین اے د دو علال شو زویا. نو رسول الله مبارک او خندل مسکی شو په دې خبره خوشاله شو.
نو حضرت معاویه رضی الله عنه ته تپوس کوي وی دا الله رسول دا تا ته ابن الذبیحین چې دوی او ته په خوشاله شوي ته دې څه مطلب وی او د هغه دوه کسانو زویم نو سیم چې کوم د خدای په نوم علالیدو ته تیار شوی یو نکمه حضرت اسماعیل علیه السلام هغه دا علالیدو ته تیارو او تړل شوی او خدای بچ کو داغه په وس کې ګډلال شو او بل زما پلار عبد الله هغه علالیدو ته تیار شوی او سل او خان داغه په بچ کېدلو کې ذبح شو او خدای پاک هغه ور سره بچ کړ نو په دې باندې نبی علیہ السلام خوشاله دو فخر به کو لوی خبره ده بچ شو دی دا د عبد المطلب یو غمو او لال ختم شو دې زمانہ کې د رسول الله مبارک دراتلو نه مخکې یو بل غټه پیښه شو هغه پیښه دا و چې په یمن کې یو گورنر نوم ابراهو د یمن والی او گورنر او دې د هرقل لاندې د بلکې د حبشې د بادشاہ لاندې د حبشې هرقل خدروم باچو د حبشې د بادشاہ لاندې نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې مونږ یو بل کور جوړو نو په یمن کې یو بل کور جوړ او هغه له کعبه نوم کې خان او خلکو ته وی هغه مکه ته مزه هغه کعبه ته دلته راځي دلته عبادت کوي دغه هډه لوی زری مبادله کی او بلا پیسې را جمع کیږي اوس مکه ته چې خلک دې د مکه د خلکو سيزونه خرڅيږي ها داوی تجارتونه کیږي داوی کورونه خلک په کاري باندې نسی بلا پیسې خلک دلته نه یو څه په مکه کې پری دي نو دا لوی فائدہ ده نو هغه چې دا په بازارونو لګي مونږ ته فائدې نو بس الته کور جوړ ک بیت الله مونږ زوته بیت الله مونږ ته تعبیر کو کعبه به وته وی دا دلته کې جوړوم د مکه په مقابله کې او خلکو ته دلته راځي عبادت له حج عمره دلته راځي هغه جناب چې هغه شی جوړ کا نو په عربو بدو لګیدل چې خزه مونږ د کعبه مقابله کې د کعبه جوړ کړه نو دې نه وسو کسان لاړل ناغي ورننه وتل د شپې او په کعبه کې وتل یو د سماعت یو چې یو د سماعت یو او بلکې خوا کې بیا دوی پاتې کېدل یو قافله د عربو نو اغي الته کې اور بلاو نو اغي نه شغله لاړه هغه کعبه له داوي نو هغه په وسو دی دا هغه ابراهه گورنر غوسه شو وی ښا دی عربو زمون کعبه او وسوځولا الا بډوړې خرم الا بصبرېګم چې تاسو مې ردی کعبه نه روانه کړې لوی لخر را روان ذاتیان لخر دوله ستیانو څوک زیاته میادای دا لخر را روان او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله دروانولو په غرض را روان شو خلق چې په پلار به دا لخر لیدو نو دی خو جوش کې مو نو عرب یریدل نو د طائف په علاقه راغی نو طائف خلکو ته وی ماته د مکه لار خای کم زیری د عربو بیت الله شابه خای راتا ناغي وتزان پټ کو یو سړیو ابو رغال په بخاری شریف کې یو اشاره مولا راځي هغه وته خو سیب د ابو رغال بر سره لاړ شي ها تیار شو زره تلا راخې نو چې هغه څنګه راوړل ابو رغال هغه پلاره کې خدای مردار کړ دیو ناګهانی کانه پراغي مردار شو بخاری کې راځي اوسم د عربو دا رواج دي چې پاغلا رسول زینو په قبر باندې کانی ولي نو دوی چې رالل په ډېر جوش کې را روان دي د طائف نه راکوز شو نو دی ابراهیم اعلان وکړ وی د عربو د مکې د خلکو چې څومره ګډه چیلې ساروي ویني نو هغه رانیسه ابا زمون غنیمتي او که کم غلام عمره په ګوتو درغه نو امر رانیسه ابا زمون غلام عمره نو لومبیو خان چې په ګوتو ورل 200 خان دا د نبی علیہ السلام د تر د عبدالمطلب په ګوتو ورل هغه قبضه کړل دلته عبدالمطلب خو مشر د مکې د خلکو نو دوی ټول د تراغون شو وته وی بابا جی سوکو دا خلوی لخر را روان دي او استاد 200 خانم خبر شو غلام تیرو تختید بیا 200 خان دې اونیول او د نور خلکو چې سپ غوت وردی نسی او اتیا دی لوی لخر او ځان سره بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی عبدالمطلب ډیرو خيارو هغه وی دا څه کار دی چې زه ورزه موزه سره ملاقات کوم بیا به خبرې کوم نو عبدالمطلب نیغ ورغه چې ورغه د له خدای یو وجاهت ورکړ مخوريزو خشتو کولو نو ابراهه دغه کې اوس په خپل تخ ناست یو ځکه قیام کوي دمه کوي
چې دی عبدالمطلب ته وکتل نو داغه په لکه عظمت پیدا شو. خو دا مبارک بابا، دا ښکلی خشته وجود او دا خشته مخ او دا خشته شکل، دا لا څوک دی؟ نو چې ورنږدې شو خلق ورته وی صاحب دا د عربو مشر دی. اوهو دله خو زه متاثر شوم. نو دا ابرهه بدماش ولوی گورنرو او د خپل تخت نه راکوز شو او د ته سر ښکته کو ستړي مشي وسره وکړه او ځان سره اوچت که خپل تخت ته. وی بابا څنګه راغلی؟ وی زما 200 خان تا نیولي دی هغې پسې راغلی. اوهو ابرهه ورته بابا هوښیار نه، ما خو یې ته ډېر زیات هوښیار یې، ما خو چې تورې پړک کې مې ستا ډېر لوی قدر پیدا شو او ما فیصله وکړه که ته ما ته وایې چې دا بیت الله مروانه وه نو زه به ستا دا خبره منم واپس پځم. نو د خدای د کور د بیت الله یعنې د خپل بیت الله د کعبې غږ نه کوي اوښان غواړې؟ دا خو ته ساده نه. او ته څه وایي؟ وایي زه د اوښانو مالک یم او الله د بیت الله مالک دی. ما له خپل خان را کده د هغې مالک یم او د بیت الله مالک الله دی د کعبې. اپیش او کارې پیش ګیروانه ولا کار څه ورسره کې اوښانې ولا ورکړل چې راغی خلکو ته وی داسې مهرباني وکړه ډېر لوی لښکر دی او طاقت یې نشي لرلی، مکه ورته خالي کړئ او خپل سامانونه بار وباسئ. دی به راشي بیت الله بروان کې موږ به بیا جوړ کړو. هېڅ خبره نه ده. زه جب ورسره نه شو کولی او امکان دی د الله نه امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت هم وکړي. خو خیر مکه خالی کې د مکې خلک بارو وتل، نورو قبیلو ته او بانډو ته لاړل او مکې ورته خالی کړه. او دا ابرهه چې د لښکر سره را روانو چې کوم مشر اتیو د هغه نوم محمود و محمود دی څاروله به هم نومونه ایښودل لکه اوس چې خلک چرګانو او سپوله نومونه ایږدي. هغه اتی چې څنګه راغی نو هغه مخکې نه ته کېناست نو دی وهه نه ته نو چې بیا اوچت که مخ یې وله داسې کړ هلته روان شو چې بیا وله دی بیت الله ته مخکې بیا نه راته چې بیا چې بل طرف ته ویله مخ کوه خوا به ته او دې خوا به نه راته. رب العالمین د جدې د دریاب د طرف نه د توتکرو په شانتې بابیل واړه مارغان نه اوچت کړل. هر یو سره 3 کاڼي، یو په مخوکه کې، یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې، او بره رالل او حمله وکړه د ابرهه په لښکر او یو کاڼی به راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خېټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتېده. ټول مردار شو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. په قطقانو یې ویشتل. سجیل دا قطقانې چې ورته موږ وایو د ده ګوټونه یې د دې قطقانو که نه نو دا پوره بنده خوږی نو پوره د هغه ځای نه یې پې ډرون حملې وکړې او په یو توتکري به 3 ډرون حملې کولې او 3 کسان به مردارول. نو چې دی به سورو دی به مردار شو او لاندې نه بس څاروي مردار شو. ټول خدای پاک مردار کړل او دی بچ شو پکې د ابرهه دیو تختېده د سره الله څه وکړل دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکې دانې راوختې نو په نیمه لاره کې د څاروي نه پرېوت کوز شو او داسې سپېره شو چې اندامونه ټوټې ټوټې یو بل نه جدا شو. داسې مرګ باندې خدای مردار. دا د نبی علیہ السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده. څوک 55 دن یادوي، څوک 51 دن یادوي او څوک 50 دن یادوي. دا 19 دغه و د سفر د محرم و 19 د محرم چې دا لښکر الله هلاک. نو 19 کې 14 ورځې دغه میاشت کې دي او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر یو میاشت دا د محرم 19 وه د سفر او بیا ورپسې ربیع الاول دی. نو څوک د سفر میاشت یو کم دېرش حسابوي نو 8 ربیع الاول د نبی علیہ السلام د پیدایش مبارک ورځ یادوي او څوک د سفر یو 13 یادوي نو د پیدایش ورځ 9 د ربیع الاول یادوي. نو دا د اصحاب الفیل د اتیانو لښکر چې الله هلاک کړ هغه ځای ته وادي محصر وایي. دا د مزدلفې او د مینا په منځ کې یو ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي کنه وی چې تاسو حق په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز دی ودرېږئ مه نو هغه ځای کې اوس هم چې حاجیان راځي لږ غوندې ځای دی نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تېرېږي. او یو صحابي وي ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تېرېده نو سر مبارک یې ښکته کړ او په تیزۍ ته لاړ. دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې
واقعات مې درته ووایي. نور ان شاء الله که څه د دې متعلق څه غټ غټ واقعات دي هغه به درته ان شاء الله آینده جمعه کې وي. ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده. نو دې کې به موږ څه کوو؟ موږ باغه کارونه کوو چې موږ ته صحابه څه کړي دي او یا نبی علیہ السلام مبارک موږ ته څه ویلي دي. د ځان او پکې قصې پسې نه کوو. دې کې موږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدایش د خوشحاله اظهار کول، دا خو د مسلمانۍ نښه ده. دې کې خو څه شک او شبهه نشته. ښه دا ده چې تاسو صدقه وکئ او ثواب نبی علیہ السلام ته وبخئ، درود شریف زیات ووایئ او تلاوت وکئ. دا د میاشتې سره تخصیص نه لري. هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ، خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته. درود شریف پکې ډېر ووایئ، تلاوت پکې کوئ، نفلونه کوئ، صدقې کوئ او د هغې ثواب نبی علیہ السلام ته بخئ او خپلو بچو ته د پیغمبر علیہ السلام اخلاق بیانوئ. سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونه وکړي او دی وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق وښیي چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه، داسې اعمالو چې خلک د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې روان شي. د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي. ګورئ زمونږ دا تعلیم یافته طبقه خلک ور ډېر ناخبره دي. دا انپړ لا بیا هم ګزاره کوي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري، لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لوی اوهو زه به بل نه اوس تپوس کوم یا بل ته به کښېنم، بعضې پکې مونځ هم نه راځي، تقریر هم نه راځي. نو هغې ناخبره پاتې. ما یو خپله حضرت زمونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپله دا واقع بیانولو. مدینه منوره کې یو وکیلو د دې هزارې د علاقې وي ما سره کېناسته، نو ما نه یې تپوس وکړو د کوم ځای مې چې در 400 دلته څه کې مې په دې جامع کې سبق وی. وی ما ته چې خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوي. وی ما ته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښې ده هغې ته ته خېجه زه خپل پیغمبر زړو پسې راغلی. وی بیا ما ته وی چې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبی علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی دا قال دی او بار اطلاع وکیلو منگ تو دا ورته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیہ السلام. او وی چې د لاهور په د بی جرنالیزم په پرچه کې بیانر به غالبا نو ای کې یو سوال راغلی او الکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړو نو بیا اخباراتو په تبصره کړې وي اب اوټ شي و بیا چې غالبا چې نبی علیہ السلام باندې یو نوټ ولیکي نو چا پکې دا لیکي چې په کشمیر کې پیدا شو، چا پکې دا لیکلو چې په مکه مکرمه کې یو مالدار کولنۍ کې پیدا شو او بیا لال آکسفورد یونیورسيټي نه اعلی تعلیم حاصل کړ، چا په مکه مکرمه کې یو زمیندار کولنۍ کې پیدا. الله اکبر. د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ د مسلمانی دغه د برکت نه ده، زمونږ دا ګیره او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روزه او زکات او دا هدایت دا دغه مبارک د برکت نه دي. دا څه ده کنه ده او مونږ داغه د صفات امیدم ساتو او داغه د تاریخ نه یو خبر چې مونږ تاریخ مل قوم هغه چې د خپل مشرانو تاریخ شاته وغورځي، جمدی قوم هغه چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرې دي. نو د خپل دینی مشرانو او روحانی مشرانو تاریخ جمدی ساتل پکار دي. دعا وکړئ رب العالمین مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان الہ العالمین داغي اتباع زمونږ نصیب کړي، داغي د سنت او تابعداري زمونږ نصیب کړي او خدایا محض په قصو نه چې مخکې داغي واقعات بیانو نه داغي واقعات او چې کوم مقاصد دي خدایا هغه مقاصد کې مونږ ته نصیب وګرځول کړي. پروردگارا څومره مسلمانان چې بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې ته ول شفا ورکړي. خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله بعض دوستان هغه په ټینشنونو پریشانو کې مبتلا دي، خدای هغه ټینشنونو پریشانه او ته په خیر او په خوشاله بدل کړي. ما دوستان وفات شوی دي، دیار خان جی سے وفات شوی او تم دوی چې الله وبخي او زمونږ یو بل مرګري دي د کارخان په خبر بورډ نه مرکل کل راضی اسد الله مولوی صاحب داغه نیکو وفات شوی، الله دې مغفرت نصیب کړي. دوی غوښته او په خپل ما ته دوی او زمونږ دلته کې خټ کې داغه ادریس والد صاحب مختار لالا وفات شوی، فقیر ګل غزګي وفات شوی. خدای دې ټول وبخي.
د ټولو د الله مغفرت نصیب کی او مردگان خدای ټولو بخي او زموږ د هدایت زندگی نصیب کی او زموږ د جمعات کې دا چې کم کار پاتې لري دعا وکړئ لغوندې بعضې کار او تاسو ما مخکې ویلي چې مونږ پکې قرضداري هم یو نو که څوک مهرباني کوي پکې لږ تعاون هم وکړئ د سیمټو مونږ ته ضرورت دی اوس د پلستر دپاره پوره سیمټو ضرورت دی نو دعا وکړئ چې دا کار هم په خیر تکمیل ته ورسوئ او چا چې پکې تعاون کړی دی د مال یا د بدن الله غي دا اجرونه ورکړي اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد